غږ د ولس غ زورور دی چې ولس غږ وکړي هېڅوک یې مخ نسي ګرځولی. دا خاصې غلط فهمي ده. د کور مالک چې دی هغه چوکیدار جوړ شوی او د کور چوکیدار مالک جوړ شوی. ځکه نن په دا کومه ګاډي کې راغلی یم دا ستا په پیسو ده. دا کم پروټوکول چې نن انجوای کړی دی دا ستا په پیسو دی. دا افسران چې دلته ناست دي د افسرانو تستی په ټکس باندې درکېږي. دا تی ته جوابده دي. ستا غږ تر هر چا زور توانه او زورور غږ دی. بهرحال دا زموږ بدقسمتي ده. زه دا هم در سره نم چې ستا تر غږ زما غږ ډېر رسي. زیارت زما کور دی. دا زما عزیزان دي. دا زما قریبان دي. که دا شو زه ښه یم، که دا اصل و زه اصل یم، که دا کم اصل و زه کم اصل یم. ستا غږ زه پورته کوم. د روډ او د بجلي غ زه روزي خان صاحب او عبدالله صاحب ته خواست کوم چې چیف اګزیکټیو راوغواړي. ولې دا بظاهره خو یو درخته ده. د عبدالله صاحب د خبرې زه تایید کوم. کله یخ مړېږي کله ګرمۍ مړېږي. د خدای پار دی دا درخت بچاو کوي. ما پر دا درخت تر ځانم ډېره خوا بدېږي. زه پر جونیپر تی ته نه ګاږم. جونیپر صنوبر امیت ما ته ترتیب ډېر ښه معلوم دی. دا یوه درخت په 10 کاله کې څو انچه غټېږي دا تی ته معلومه ده. دا درخت څنګه شنېږي د سایبریا زه به مرغه راځي بیا به د دې دغه بیج دقي بیا به د هغه په نس کې 24 ګنټې بیا به د سټول سره پاسېږي بیا به له دې درخته جوړېږي جنریټ کېږي. نو دا د قدرت یو دی تحفه ده. لکه عبدالله ساچل په دنیا کې دا زموږ دویم غټ جنګل دی د اربویي او د زیارت ښه. دا تی بچاولی سي. کم از کم دا ټوکره خو بچاو کوي. په زیارت کې څه شته؟ زیارت کې اګریکلچر له کم و خو غر یې غر دی. ځکه ستا نه چې دا خدای در کړی دا خو غرونه دي دا نوره خو تی جوړه کړې ده. د زرنج د خاوره راوړي پر ډبرو یې اچوي پر پرشو درختې څونې خواري غواړي پر دې څو خرچه راځي. نو دا د دې ځکه خو دا ټوریزم دونې په مخ ځي. د کراچي څخه خلک راځي د لاهور څخه خلک راځي او که جونیپر له زیارته دی که نو په زیارت کې څه شي شته؟ دا خو سپېره غرونه دي. نو د درختې تحفظ ما وس